د درود شریف دا وظیفه ځان سره عام کړئ. الحمدلله دلته زه په سټیج باندې ناست وم چې زه راغلی یم، ما 2000 پیرې درود شریف د حاجي صاحب په روح باندې ویلی دی او د دې مجلس د مبارکۍ دپاره، د دې مجلس د ښه کېدو دپاره، د خیر دپاره، د برکت دپاره الحمدلله 2000 ما ویلی دی. تاسو څومره ویلی دی؟ تاسو خبرې کولې څومره؟ ماشاءالله. او دې کته 6000 څه د پاسه څومره جر به ته میلاوي او څومره آسان. صلی الله پتیز ووایه صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله. یو دا ځان سره یاد ساتئ چې هر فرد، هر زنانه، هر نارینه، هر ماشوم، هر یو کس درود شریف په ځان باندې عام کړي. چې چا درود شریف عام کړو الله پاک به د ده په کور کې اولیاء الله په خپله پیدا کوي، نیکان خلک به الله پیدا کوي، الله به د ده د رزق دروازې کولاوي، الله د ده په کور کې به علما پیدا کوي، د ده د کور نه به الله فسادات ختموي، تکالیف به ختموي. او بیا خصوصا زمونږ حضرت جی رحمت الله علیه حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی صاحب نور الله مرقده، الله دې غنیق الرحمت، الله دې چې کوم دی د هغه قبر د جنت د باغچو نه اعلی باغچه وګرځولی کړي. هغوی به دا کتل چې درود شریف به هر ځای کې، او بیا خصوصا موږ ته دا تاکید فرمایله چې په خپلو حلقو کې د درود کثرت. الحمدلله د جمعې په شپه باندې د مازدیګر نه وروسته تر ماښامه پورې، د ماښام نه وروسته تر ماسخوتن، د ماسخوتن نه وروسته 1 ګنټه الحمدلله د درود شریف معمولات کېږي. نو تاسو غواړئ نه چې ستاسو په کور کې هم خیر راشي؟ موږ نن رزق پسې څومره لالهان دی، لږ که ډېر لالهان دی. نو درود شریف به لږ وایي که ډېر به وایي؟ استغفار به ډېر وایي که لږ به وایي؟ قرآن به ډېر وایي که لږ به وایي؟